أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. د سورة بقري ولسم رکو ده او د دې ولسمې رکو خلاصه او حاصل څلور خبرې دي. اوله خبره په آیت نمبر 87 او آیت نمبر 88 کې بل خباست بیانېږي د یهودیانو چې هغه قباحت او خباست د انکارهم من الانبیاء السابقین چې انکار یې کاو د مخکینو پیغمبرانو نه هم. او دویم نمبر خبره په آیت نمبر 89 کې بل خباست بیانېږي چې انکارهم من هذا النبی انکار یې کړو د دې پیغمبر نه هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او دریمه خبره بیا زجر ذکر کوي په آیت نمبر 90 کې. او څلورمه خبره خلاصه د مخکې خبرو او اعلان د مباهلې او د دیو د مباهلې نه وروستو کېدل. نو اول کې الله تبارک وتعالی د یهودیانو بل خباست بیانوي چې انکارهم من الانبیاء السابقین مخکینو پیغمبرانو نه هم انکار کړو او هغه هم نه منل. الله ولقد او یقینا آتینا من ورکړو موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا او پرلپسې مونږ لیږلیو وقفینا پرلپسې مونږ لیږلیو یعنی یو بل پسې مونږ لیږلیو منځ کې او وقفه پکې نه وه شوې بلکې پرلپسې مونږ لیږلیو من بعده وروستو د هغه نه بالرسل ډېر پیغمبران وآتینا او ورکړیو مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلیلونه واضح دلایل او واضح نښې وایدناه او مضبوط کړو مونږ هغه لره بروح القدس په روح پاک سره. القدس منه پاک په روح پاک سره چې د دې نه مراد جبریل علیه السلام دی او یا انجیل دی. افکلما آینو هر کله جاءکم چې رابوړو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما هغه حکم لا تهوا چې نه به خوښولو انفسکم ستاسو نفسونو استکبرتم نو تاسو به ځان غټ وګاڼه تکبر به م وکړه استکبرتم نو تاسو به لوی وکړه تاسو به تکبر وکړه ففریقا نو یو ډله به کذبتم تاسو دروغجنه وګڼله وفریقا او یو بله ډله به تقتلون تاسو ووجله بعضو به تاسو تکذیب وکړه د بعضې پیغمبرانو او بعضې پیغمبران هم وجل دي ځکه ډېر پیغمبران دې ظالمانو وجلیو. وقالو او وایي دي قلوبنا چې زمونږ زړونه غلفن په پردو کې دي زمونږ زړونه په پردو کې دي یعنی مونږه ستا په خبرو باندې نه پوهېږو دا ته چې کومې خبرې کې. یا بله معنی د غلفن دا ده چې زمونږ زړونه غلفن دا ډک دي د علم نه د علم لوښي دي د علم نه ډک دي مونږ ستا علم ته محتاج نه یو ستا د خبرو ته محتاج نه یو. الله وایي ډک هم نه دي او په پردو کې هم نه دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی په دیو باندې الله تعالی بکفرهم د دیو د کفر په وجه. فقلیلا ما یؤمنون پس ډیر لږ دیو ایمان راوړي فقلیلا پس ډیر لږ ما یؤمنون دیو ایمان راوړي چرته کم کوز پکې ایمان راوړي نور اکثر دغه شاندګي په کفر او په گمراهۍ باندې
مضبوط پاتې شي. ولما او هر کله چې جاءهم راغې دیوتا کتاب یو کتاب من عند الله د طرفه د الله تعالی نه. دا اوس بل خباست د یهودو چې انکارهم من هذا النبی د دې پیغمبر نه هم انکار وکړه. ولما او هر کله چې جاءهم راغې دیوتا کتاب یو کتاب من عند الله د الله تعالی د طرفه مصدق تصدیق کوونکې لما د هغه څه معهم چې دیو سره دي د دیو سره چې کوم کتابونه دي تورات د انجیل دی نو د هغې تصدیق یې کوو. وکانو او دیو من قبلو د دې نه مخکې یستفتحون چې فتح به یې غوښتله علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کافران دي په هغې به یې فتح غوښتله په سبب د راتلو د دې پیغمبره. ځکه وجه دا ده وایي کله چې به د اهل کتابو د مشرکینو جنگ جوړ شه خپل مابین کې به جنگ کو نو اهل کتاب یهود و نصوارا هغې به د مشرکانو ته ویل وی صبر وکړئ زمونږ پیغمبر به راشي آخري پیغمبر او چې کله هغه راغی نو موږ به تاسو داسې وجنو لکه عادیانو او سمودیانو په شان بم ختم کو. دا دمکیانې به هغې له ورکولي او د هغې انتظار یې کو د نبي علیه الصلاة والسلام د راتلو. خو بیا عزت داسې پیدا شه چې الله تبارک وتعالی آخري پیغمبر په دغه مشرکینو کې راولېږه. د دیو خو سوچ دا و چې مونږ کې به پیدا شي ځکه اصل کې د ابراهیم علیه السلام دو زامن یو اسماعیل علیه السلام یو اسحاق علیه السلام نو دا څومره پیغمبران چې د مخکې نه راغلي وو دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي وو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیغمبران نه وو هغې کې بادشاهان وغیره وو. د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین دغه اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېږه نو د دې عزت پیدا شه چې دا خو به مونږ کې رانغی او په بني اسماعیل کې راغی نو هغه د مشرکانو د هغې د خاندان نه او په امیانو کې پیدا شه نبی علیه السلام نو دوی د هغې د وجې نه ضد او عناد شروع که نه خو ته پته وه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه آخري پیغمبر دی. الله وکانو او دیو من قبلو د دې نه مخکې یستفتحون چې فتح به یې غوښتله په سبب د راتلو د دې پیغمبر علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کافر دي. فلما نو بیا هر کله چې جاءهم راغې دیو ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دیو پیژندو کفرو به نو کفر یې وکړه په هغه باندې فلعنت الله پس لعنت دی وی د الله تعالی علی الکافرین په کافرانو باندې. بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشترو چې دیو غوره کړلی بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشترو چې دیو خرڅ کړي دي به په هغې سره انفسهم خپل ځانونه ان یکفرو دا چې دیو انکار کوي بما انزل الله دا هغه څه نه چې رالیږلي دی الله تعالی بغیا د وجې د ضد نه ان ینزل الله دا چې نازل کړي دی الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء په هغه چا چې اوی غواړي الله تعالی چې خوښه شي د الله تعالی من عبادی د خپلو بندګانو نه ضد او عناد یې وکړه دا خو د الله فضل و الله په چا په خپلو بندګانو کې په چا وغواړي نو هغه لی ورکوي نو دیو د الله سره ضد وکړه د الله په تقسیم او د الله په فیصلې راضي نه دي. فباؤ نو پس اخته شو دیو بغضب په غضب کې علی غضب د پاسه د بل غضب نه وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو د پاره عذاب دی مهین سپکونکې سپک عذاب دی او سپکونکې هم دی چې هغه عذاب به هم سپکي او دیو به هم سپکوي. د آیاتونو ترجمه دوباره واورئ. ولقد او یقینا آتینا موږ ورکړی و موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب
وقفینا او پرله پسې لیږلیو مونږه من بعده د هغه نه وروستو بالرسل ډېر پیغمبران وآتینا او ورکړی مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلایل وایدناه او مضبوط کړی مونږ هغه لره بروح القدس په روح پاک سره افکلما آینو هر کله جاءکم چې رابوړو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما هغه حکم لا تهوا چې نه به خوښولو انفسکم ستاسو نفسونو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکړه لوی بم وکړه ففریقا نو یو ډله به کذبتم تاسو دروغجن وګڼله وفریقا او یو بله ډله به تقتلون تاسو ووجله وقالو او وای دیو قلوبنا چې زړونه زمونږه غلفن په پردو کې دي یا د علم لوښي دي د علم نه ډک دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی په دیو باندې الله تعالی بکفرهم د دیو د کفر په وجه باندې فقلیلا ما یؤمنون پس ډیر لږ دیو ایمان راوړي ولما جاءهم او هر کله چې راغی دیو ته کتاب یو کتاب من عند الله د الله تعالی د طرفه مصدق تصدیق کوونکی لما د هغه څه معهم چې دیو سره دي وکانو او دیو من قبل د دین مخکې یستفتحون چې فتح به غوښتله په سبب د راتلو د دې پیغمبر علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی دی فلما نو بیا هر کله چې جاءهم راغی دیو ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دیو پیژاندو کفرو به نو کفر یې وکړه په هغه باندې فلعنت الله پس لعنت دی وي د الله تعالی علی الکافرین په کافرانو باندې بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشترو چې دیو خرڅ کړي دی به په هغې سره انفسهم خپل ځانونه ان یکفرو دا چې دیو کفر کوي بما انزل الله په هغه څه چې رالیږلي دی الله تعالی بغیا د وجې د ضد او د حسد نه په کم خبره باندې حسد کوي ان ينزل الله دا چې نازلوي الله تعالی من فضلی د خپل فضل نه علی من یشاء په هغه چا باندې چې وغواړي الله تعالی من عباده د خپلو بندګانو نه فباؤنو پس اخته شدیو بغضبین فغضب کی علی غضبین د فاسد بل غضبنا وللکافرین او د کافرانو د پار عذاب مهین عذاب دے سپکون کے سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك